رویت هلال کمیټي به ځان نه جوړوي چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې په پلازو کې ناشتي او په پنځمه شپه اعلان وکړو چې میاشت ښکاره نه شوه. ما ته خلکو وویل دا څه چل دی؟ ما وی خبره دا ده د پښتو یو شعر دی و یو زخم نه دی چې به جوړ شي، یو زخم نه دی چې به جوړ شي، هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شم. یو غمی په پاکستان کې خو سړی به د هغې علاج وکړي او چې ټول ملک غم غم دی نو د علاج به د څه شي کوي؟ عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رویت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د هغې عوامو خدای په شرمونو وشرم، په شرمونو وشرم. خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمیږي خو دوی په څه نه شرمیږي، هر کال شرمیږي او شرمېدلی به په څه وشرمیږي او ډمه په څه شرمیږي؟ ډمه کټه ډمې ته ډمه ووایه نو هغه خو شرمیږي نه، او ډمه ده. نو زمونږ مثال د ډمې شرمېدل به په څه وشرمیږي؟ او بیا دا دومره ذلیل خلق چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې وایي وروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسو؟ بیا د مور دویم میړه حکومت شو. نو بس خبره دادا چې ما هغه شپه ووی چې والله العظیم چې اووه ځایه مې حلال کړي، اووه ځایه، او ما ته یو شی حق ښکاره شي په ورډزوالي به مې که دنیا ورانیږي او که ودانیږي. اور بیا میں ورته ہوئی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو علم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای میں برخلافی ما ته اس پروا نشته. عزیزانو په دغه شپه د پیر په شپه باندې سورلس گوانو، سورلس سورلسو گوانو چې شمدید گواہی وکړه چې مونږ میاشت لیدلې ده. سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانان، درې دریګیو، شپږ د بنو، یو د بل سورلس گوان. اوس که ایمان در کیوی ایمان او غیرت در کیوی، ما د سورلسو گوانو په خوله باندې روجه کړې ده. نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار. تاسو وایئ ګونګیان کېږئ؟ ما تاسو ټول هم دغسې لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بد لګي، په سترګو.
یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی دا ډېر ګران کار دی که تاسو پاکستانیانو کې ایمان وي او غیرت در کې وي نو ما د 1400 کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د 2 کسانو په گواہی باندې په سړی د 500 حکم کی کنا او 500 کی کنا زوړند کی کنا مړی کور تراوړي کنا تاسو خود ششنجج نامه بیا د سوالې کې غیرت درکې او ورشي ججای ته ورته دا فیصله دی غلطه کړی ده د 2 کسانو په گواہی دي څنګه سړی مړ کو د څه ورته وایي که تاسو کې ایمان ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپونه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي یو ټکار به یې ستا دا سټ وي او ګیره به دې چولای چولای کې او منډې به وایي ته خو کړه دوی ملیانو ته وایي تاسو خو ټټو کوئ ټټ هغه ځای چې د 2 کسانو په ګواهي دی څنګه سړی مړ کړو ټټ خوالته وکړه خو پوهېږي چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کو شیخ صاحب تم په کلي کې کېنې مړه چالي دلې حق روجه خرا نو خوله کې غاښونه نه ګیلو داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې بله ورځ ووب شو په دې خوله کې مې داسې ویل ورګه چې درته وښیم نو تا ته چلو خلو دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده زه وایم چې سبا روژه ده ته روژه مه که چې زه تا 1 ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر یي چې ته بیا ونه وایې چې روژه ده او که روژه نه 1 ګنټه دې ځوړند په دې کابل کې چې حکومت ټیټو او سخت چټت کولې روجه ده روجه عرب دنیا کې وګوره اوقاف منسٹری اعلانو کی چې سبا روجه ده بس روجه ده سبا اختر ده اختر دلته خو هر د ګډې دوی آزاد هر سړی ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب دوی جوړ کړی دی اس دیر رویت حلال والا کی قسم استماتوائے شیعگان فقیر وابیان فقیری بریلیان فقیری دیوبندیان فقیری اہل حدیث فقیری دا 15 واړه سیزونه په مرتبان کې را جمع کړي دي نو دا غوي اتفاق راځي کور مران شه دلته مابد خان جمعه ته راغلي او مليان خپلو کې ونخته په پرزونو یو مولا یو څه بل مولا بل څه بل مولا بل څه په خپلو کې ټسو مار سره جوړ پرزونه شو بیا د بلوچستان حکومت داغي میاشت لیدلې و دې هلال کمیټي سره خبرې وکړې دوی نه منل زه ګوایم ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي اور ماتے ویل چی یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ شرارت کرتے ماورتیل روزے تو صوبہ سرحد کے لوگ رکھتے اٹکو پار تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہی نہیں اور ٹیلی فون میں بند ماورتیل نو تاسو وای چې الله پاک دې په غبرګو سترګو هغه خلک ړانده کي چې د 1400 کسانو په شهادت د علماو په مخ کې مولانا عبداللطیف صاحب غوندې سړی پکې ناستو چې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داغه غوندې عالم وخایي صوبه سرحد کې دا ټول مولیان را جمع کړي ټول
دا ماغوندی کوڅډب هم پکې دا ټول را جمع کړي او د مولوی عبداللطیف صاحب غوندې مولا وښایي چې 14 ګوان شو. ما ورته وکته مال مولوی صاحب څنګه چل دی؟ مهتل برادره اسمان کې علت یادای او چې علت وي د یو سړي شهادت هم کافی دی. اوس خو 14 سونه تصل ورانه کې ما بیا په تحقیق کول مالدا دل قوم ما ته معلوم دی. یو کس پګو کلیئر کٹ آرڈر دے د رؤیت ہلال کمیٹی تصور په اسلام کې نشته. تصور دا یو ډونګ مچاو کړي حکومت دې د پاره چې هغه د اسلام امرا وستو رؤیت هلال کمیټي جوړ دا د اسلام رؤیت هلال کمیټي زموږ د ویر د پاره جوړ. اوس په ایمان وای دی خو وګوره تاسو کې چې مړې وشي څوک یې لمبي دا چا ویل تا ویل چا ویل مولای تم ریګمال کړه غوندې نو مولیان دې خوښ نه دي. ته خو ګور مولای لمبي کپن ولا سو ګنډي مولا جنازه مولا کی مړه پالان دي چې ورکی دي اے مولا صاحب راشه ویس پارا. اوس مولا خدای خبر چې لاندې څنګه سپاری پته نه لګي. تاسو په ایمان وای چې کم سړی غور مولای د رؤیت هلال کمیټي چیرمن او په پلازا کې ناست یو ټلیفون ورته پروت هغه ته به ته ووایې چې راشه دا زما مړی ولبه وبه ویلی شئ. تصور سرب مولا ته به ته څنګه ووایې چې راشه زما مړی ولبه. دین ترغه پوری دینو چې په زور جماعت کېو په زاړه پوزیو په زاړه ځای کې د ناست دیو دین ترغه پوری دین چې څو وخت کې اهل دین پلازو تلاړ لس لس او شل شل چتونو تو خطر التا دین ختم التا دین نه ده ا دنیا شو دنیا او دین متضادین سيزونه دي دا دوړه یو ځای کې نه جمع کیږي دا متضادین تر اوسه پورې چې دا دین را ټول دی او د حي علی الصلاح حي علی الفلاح आवाज اوري دا د غربت او د غریبۍ وجه ده کما میلا پلازو تشوا دا حي علی الصلاح حي علی الفلاح تاسو خیال همیشه د پاره خدمت د دین غریبی خېټه کړي اوګي خېټه کړي تاسو وګورئ مونږ چې طالبان ما نه یادېږي چې مونږ بغرمه یا ماښام په ماړه خېټه روټۍ خوړای نه او سړه به مو خوړه او مدرسې ته بتله نو خدای مولیان او پوی په خپل دین اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده
خپنشي او څوک مولا کیږي نه د سکول ماسترګې ته جوړیږي مولا کیږي نه قاضی او سلم او صدرا او میبزی او میر زاید مولا جلال دل ولون کې په دې فارغ صداو کې نه پیدا کی دا یاد اورز میو طالب ته ته دوره کې وې سکل مال مسلم ثبوت تی ویلې نه سلم دی ویلې ایو ویل ما ویلی مال دا دواړه چالي کلی ویل مصنف خدا کرا ته پته اندازه یو کتاب زویم او ما ته دام پته نشته چې دا کتاب والا څوک زمولا شو اوس ما چې کوم کتابونه ویلي دي زه درته د یو مصنف تاریخ دا څوک کوم ځای پیداو کم ځای لوی شوی او کم ځای سبق ویلی او کم ځای ته تللی او دا ګران کار نو عزیزانو عرض مې داو چې علم پاتې حکومت مونږ ته د ونډې اچولو عادت راکړ ونډه پیژنئ ونډه می خدای چې کوي څنګه ختموي نه خو پیژنه ونډه د بوسو د کلو او د بوري او چلا پکې خوند لپاره پوندانه مواجه کما میخه غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پیرا پریدل شروع کی هغه میخه بیا بی ونډې یا هغه غوا بی ونډې پیرا پریدي تاسو د کلو خلک خدا پوهیږي چې بچې مړی کما میخه غوا چې په ونډه پیرا پریدل شروع کی ابي ونډې پیرا پریدي عزیزانو د پاکستان حکومت لوی مهرباني دا وکړه چې مونږ مليانې په ونډو عادت دا اوقاف هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بلنی سوا د مليانو ته د ونډو کولو تب مليانو لونډه کې نو هغه ونډو کې یو رؤیت هلال مو یو رویا زب څنګه دا غرویت هلال په خله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې سلور صوبې دي او سلور واړه رونه دي خپل که سند دی که پنجاب دی که بلوچستان دی که صوبه سرحد دی زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم دی ٹھیک ده لیکن کله نه چې رؤیت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبه سرحد په شهادت اغي نه روجه کړې ده او نه اختر کړې دا چې رؤیت هلال له شرم نه دی پکار دا زمونږه رؤیتې چې پکې ناستي د دې خدای کور راغی ما ته خو دې وایي دوی کنه چې ته د رؤیت هلال کمیټې ممبر شه چې دا خله ماتوم کنه مونږ ورته ناس پیروغه د ماشکیرونه د جاس ټیکټ ته څوک ټینګې دی شي د کراچۍ د پلازا هغه خو بسکټو ته څوک ټینګې دی شي بیا ټیا دا چې د رؤیت هلال کمیټې ممبر ته وایي چې دا ټیا پکې راځي ته وایي ډیا